السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د خور خاوند را پاسېدلی دی او خپل اوښې یعنې د ښځې ورور یې بېدردۍ سره قتل کړی دی. چې قتل یې کړو نو دوه بې لاس چته کې لرې ځي ته یې وړی دی او غورځولی دی. بیا ورپسې دوی ګرځېدل او څنګه یې پیدا کړو. راځئ مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم. تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. یعنې د خور خاوند د جینۍ خاوند راپاڅېدلی دی، د خپلې د ښځې ورور بېدردۍ سره قتل کړی چې د کوم یو خیدر نوم دی. دا د عزتمن د دغه د ښځې د شعزیب د ښځې د ورور نوم و چې د به په موټرسایکل د یو پارکینګ کې کار کولو، چې د به سکول وی او د پلار د مرګ یې 2 کاله شوي، چې د دوی د خرچې څوک نه نو دغه خیرات دغه سوچ وکړ چې راشه کار به کوم او د کور خرچه به چلوم. چې عزتمن ته په دغه کې ځان ته یو موټرسایکل هم اخیستی نو د کور نه پټ اخیستی، ځکه چې مور به ورته غوسه کېدل چې موټرسایکل چاته څه سره ونه وخي. نو ده بیا د خپلې یار نه خپل اوښې ته ورکړو، یعنې د خور خاوند ته ورکړلو. چې ورکړو نو هغه پرې قبضه واچوله چې څه ټیم کې خیدر ترېنه غوښتلو نو د خور خاوند راپاڅېدلی دی. د خپل د ښځې ورور بیا بېدردۍ سره قتل کړی دی، چې دغه لاش یې بیا چېرته یو لرې ځي ته وړی دی چې د دې څه پته ونه لګي. عزتمن چې اخره کې پولیسو هم دغه لاش پیدا کړو. دغه شعزیب خلک چې یعنې د خیدر خلک د خور خاوندو دغه شعزیب خلک راپاڅېدلی دی. خیدر خور هم تښتولې ده او شعزیب خلک هم چېرته تښتېدلی دی د دغه ځینه. خو عزتمنو دغه پولیس ورپسې ګرځي، دلته زره به یې ګرفتار کړی شي. عزتمن چې دله د اخر کومه سزا ورکړی شي. حتما راسره خپله رایې لاندې په کامنټ کې ولیکئ. زموږ ولس عزتمن ته نن ورځ خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.